بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو قیل وی چې علامه ابن مالک رحمت الله علیه او د ملګرو دا ویلي دي چې هغه مسند الیه چې هغه مصور وي په کل سره یعنی مسند الیه چې د دې په شروع کې کلو چې دا راغلی وي نو دا مخکې کولای کېږي په هغه مسند باندې کم مسند چې مقرون وي په حرف نفي سره یعنی کم مسند سره چې حرف نفي راغلي نو بری کې دا مسند الیه مصور بالکل چې دا مخکې کېږي لکه موږ وایو انسان لم يقم نو بری کې دا کل چې ته وایې کنه کل انسان لم يقم دا ویل غوړه دي دا لم يقم انسان او لم يقم كل انسان نه دا مسند الیه مخکې کول غوړه دي ځکه وایي دا مسند الیه ته غوړه کې کنه دا مسند الیه ته مخکې کې نو بیا با کل انسان لم يقم پدې کې به نفي براشي د هر فرد د انسان نه د هر فرد د انسان یعنی یو نه معنی به پیدا شي کتبه کې دا کل ونه د شو انسان لم يقم نو انسان ولال نو بیا به محمد شي بیا پته نه لګي چې لکه دا یو انسان ولال کډو ولال دي کټول ولال دي افراد ولال دي خو چې تا کل انسان لم يقم نو په دې کې د هر انسان نتا نفي وکړه د هر انسان د ودریدو نه وکړه او کده چې ته لم يقم انسانون نو دلګی دا انسان نکره دا او نکره تحت النفي راغلی دا نو دا اسم د عموم پیدا ورکړي وکپدی کې د چې لم يقم كل انسان اوه نو بیا هم هغه دغه پیدا به ورکړي د عموم پیدا ورکړي نو کدا كل انسان ورستو شو د لم يقم كل انسان نو په دې معنی کې با تاکید پیدا شي زګر مخکې نه بګوم د تعمیم معنی و نکره تحت النفي راغله او اوس بګوم دا تعمیم معنی شولا نو دا تاکید شو او په کل انسان چې کړه دا مصور بالکل دا مخکې کړی شي نو په دې صورت کې دا په دې کې تاسیس را دی نه معنی بګ پیدا کیږي هم برون ویلو چې تاسیس دا ویل کېږي افاده د معنی دا د نوې معنی فائدہ ورکول او تاکید ویل کېږي اعاده د معنی سابقه یعنی مخکې کوم معنی نو هغه ته اعاده کې او موږ وی افاده اولاد د اعادینا تاسیس اولاد د تاکید نه اوس په دې خبره باندې دلته خبره کوي چیرې دا تاسیس ولې اولاد د تاکید نه پوښوي د تاکید ته ولې ترجیح تاکید مرجح ده مرجوح ده او تاسیس یې دا راجح ده تاسیس ولې راجح ده نو دا خبره کوي چې ګوره دا انسان لم يقم نه انسان لم يقم دا موجبه ده او مهمله ده انسان لم يقم دا سره موجبه ده او مهمله ده اوس ګوره دا څنګه موجبه ده نو ګوره موږ وایو کنه چې موجبه دې ته ویل کېږي چې د موجبه تعریف موږ لاول کړو چې په دې کې دا محمول د موضوع لپاره ثابت شوی نو دې ته موجبه وي او سالبه دې ته وایي چې دا محمول د موضوع نه سلب شوی منفي شوی نو دلته دا انسان لم يقم په دې معنی دا ده چې د انسان د پر عدم قیام ثابت ده دا قضیه معدوله المحمول لا سره معدوله المحمول ګوره موږ وی چې معدوله دې ته ویل کېږي چې په دې کې د حرف سلب حرف نفي یا پکې د موضوع جوړ شوی یا پکې د محمول جوړ شوی یا د موضوع او د محمول دواړو جوړ شوی معدوله الموضوع معدوله المحمول معدوله الطرفین بیا موږ دا ویلو چې ګوره دا معدوله الموضوع دې ته وایي چې د حرف نفي پکې د دې موضوع جوړ شوی لکه د الله جماد لا معنی کوم شی چې ژوند نه دی د جامد دی الله جماد نو الله جماد دا چې نه دل کې د دې لا حید پاره جماعت ثابت کو نو ښکار خدا چې بدی کې حرف نفي راغله خو هغه حرف نفي به چې کله پدې کې لکه دا محمول د موضوع نه منفي کې نو هغه به سالبي نو دل کې دا منفي کړه نه نه بلکې دا دایره لپاره ثابت کړه دی یعنی د لا حید پاره جماعت ثابت کړه دی پوه شو دې باندې دغه شان په دې مثال کې انسان لم يقم د دې معنی دا ده چې انسان نه ولاړ مطلب دا کنه چې انسان د پاره دا نه ودرېدل چې دا ثابت کړی دي د انسان د پاره نه ودرېدل چې دا څه کړی دي نو دا ګوره موجبه شو په څه صورت سره چې د انسان د پاره څه ثابت کړی دي عدم قیام د انسان د پاره ثابت کړی دي او په کومو کې چې په کومه قضیه کې چې دای چې دا محمول د موضوع د پاره ثابت شي نه موجبه او انسان لم يقم دا موجبه مهمله ده مهمله څه کړه چې بری کې په لګه مهمله څه ته ویل کېږي
چې موضوع چې دا کلی وي او دا غي نه افراد نه افراد مراد وي او په دې کې پکې کلن او بعضن دای تقسیم نشي دې دا مهمله وي او دا قضیه مهمله موجبه محموله معدوله المحمول دا په سالبه جزئیه په قوت کې ده په قوت د سالبه جزئیه کې ده سالبه جزئیه څه ته وایي چې د بعضو د پاره دا حکم ثابت شي د بعض د پاره څه شي منفي شي لکه ته لم يقم انسان معنی دا چې انسان نه ولاړ مطلب د انسان د پاره نه ودرېدل ثابت دي وزن لګي نه په ټولو افراد نه نشوي لکه څنګه چې پدې کې لم يقم بعض الانسان لم يقم بعض الانسان دا څه معنی دا کومه قضیه ده سالبه لم يقم بعض الانسان نو دا کومه قضیه شولا قضیه سالبه جزئیه نو مطلب دا چې ټول افراد نه دی ولاړ نو قضیه موجبه معدوله المحمول دا په قوت د سالبه جزئیه کې ده واچو دې معنی قضیه موجبه معدوله المحمول موجبه څه ته وایي او مهمله څه ته وایي چې کول او باس پکې نه راغلي او معدوله المحمول چې حرف نفي پکې د محمول جزوي وسو ګورې دي ته وبيان لزوم ترجيح تاکید او بیان د دې چې د لزوم د ترجیح د تاکید په تاسیس باندې اما فی صورت التقدیم چې په صورت تقدیم کې برس یې فلان قولنا انسان لم يقم لکه زمونږ دا قول انسان لم يقم چې دا موجبه مهمله موجبه مهمله ده معدوله المحمول وسرهم ده معدوله المحمول اما الاجاب موجب ولدا فلانه حكم فيها زګه چې حکم کړی شی دی بثبوت عدم القيام للانسان چې د انسان د لپاره عدم قیام ثابت شوی دی د انسان د لپاره عدم قیام ثابت شوی دی لا بنفي القيام عنه دا قیام د انسان نه منفي کړه نه دی د سینې دی چې انسان ولاړ نه دی بلکې د انسان د لپاره عدم قیام ثابت دی لکه پوه شو باندې لان حرف السلب وقع جزءا من المحمول ذکر حرف السلب لکه واقع شوی جزء د محمول نه او کوم چې سالبي کنه پای کې دا د محمول او دغه جزء نه لکه دا بعض الانسان ليس بحيوان نو دا ليس جدا ده او حیوان چې دا جدا ده دا سالبه ده دلګ نه نو دا موجبه څه کړه چې د انسان د لپاره عدم قیام ثابت شوی مهمله ولدا و اما الاهمال فلانه لم يذكر چې نه ذکر کړل شوی په بری کې ما يدل على كميه افراد الموضوع چې هغه دلالت کوي په مقدار د افراد د موضوع باندې یعنی کلن او بعضن دا بګینی ذکر شي ما ان الحكم سره د حکم په دې کې على ما صدق عليه انسان سره کې په دې باندې انسان و اذا كان انسان لم يقم و انسان لم يقم دا کومه قضیه موجبه مهمله موجبه سره يجب ان يكون معناه نو واجب داري چې دې معنی لازمي څه شي نفي القيام عن جمله الافراد لا عن كل فرد چې نفي د قیام شي د ټول افرادونه د هر فرد نه ده شوی الکه د هر فرد نه ده شوی ګوره ما تاسو ویلو چې د هر حرف د مجموعه افرادونه نفي وشي نهایت السلب عموم وي او د هر فرد نه نفي وشي چې څه وي شمول نفي نو دا دغه سلب عموم ده عموم سلب نه ده ولأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول وهذا موجبة مهملة المعدولة المحمول دا كم إنسان لم يقوم دا موجبة وكنا أو مهملة وكنا معدولة المحمول وكنا ودا في قوة سالبة الجزئية فقوة سالبة جزئية كده ما تقول فسالبة جزئية كم دا محمول دا موجود طول أفراد دا پارا نہیں ثابت كنا دا هر فرد دا پارا نہیں ثابت ودا چارا پارا قيام ثابت ودا چارا پارا نو دقا شان دي پدې راي كده عند وجود الموضوع په وخت دی کې چې موضوع موجود وي کله سره موضوع نه موجودو لکه د العنقاء نو العنقاء طير نو عنقاء چې دا لکه سره موجود نه نو په وخت وجود موضوع کې نه لم يقم بعض الانسان لم يقم بعض الانسان بمعنى انهما متلازمان في صدق اذا معنى متلازم دي او سره لازم ملزوم دي په صدق کې لکه څنګه چې لم يقم انسان ته چې جمله افراد ټول افراد چې د انسان ولال نه دي بلکې سو ولال دي او سو ولاړو وې دغه مفهوم چې دا لم يقم بعض الانسان دي الهغه پوښتنه به باندې الهغه په دې باندې پوښتنه لانه قد حكم في المهمله ذکر کله کله حکم لګولېږي په مهمله کې بنفي القيام بنفي القيام عما صدق عليه الانسان چې صادقي بني باندې انسان اعم من ان يكون عام دينا جدال طول افراد نفي دا او کله بعض نفي دا واي ما كان يسق نفي القيام عن البعض وكله چې تا کله چې صادقي کې نفي د قيام د بعضونه وكل ما صدق نفي القيام عن البعض او کله چې صادق شو نفي د قيام د بعضونه نو صدق نفي عما صدق عليه الانسان في الجمله نو صادق شو نفي د داغه نه په چا باندې انسان صادقي مطلب دا چې د بعض افراد نه نه پیکلا نو ټوټل افراد نه نفي شولا هغه پوه شوي
دا هر فرد نه فهي في قوه السالبه الجزئيه دا په قوت د سالبه جزئيه کې شو المستلزمه نفي الحكم عن الجمله چې په سالبه جزئيه چې کنه د سره دا خبره لازم ده چې د ټول افراد نه به حکم منفي کوي لکه ته لم يقم بعض الانسان د دې معنی دا چې ټول افراد د انسان نه دی ولاړ بلکې بعض ولاړ دی او بعضی نه دی ناس دي خو د دې د دې معنی شي کولای لم يقم بعض الانسان چې هیڅ یو فرد د انسان د افراد نه ولاړ نه دی د څه معنی باندې کوو واښو مې معنی لم يقم بعض الانسان يعني ټول افراد د انسان نه دی ولاړ که بعض ولاړ او بعضی ناس نه صدق نه کوي لأن الصدق سالبة الجزئية الموجودة للموضوع ذكر صدق د سالبه جزئية يعني سالبه جزئية چې په سمان صادقيږي الموجودة للموضوع چې موضوع موجود اما بنفي الحكم عن كل فرد یا بنفي د حکم کې د هر فرد او بنفي عن بعض یا بنفي کې د بعض سره د ثبوت د باندې و اي دغه یو خبره ده دغه اخره کې اوس وای ګوره ورته وای ما كان يلزمها او کله چې لازمي کې نفي د حکم د ټولو افراد نه هر فرد نه لجواز اي ځکه جائز ده خبره اي يكون منفيا عن البعض ثابتا للبعض الاخر چې د بعض لپاره د حکم ثابت شي او د بعض منفي شي واذا كان انسان لم يقم انسان لم يقم چې نه کنه دلګی نه کړه تحت النفي ده نو دا بغیر د کل نه هم چې نه دغه واذا دا انسان لم يقم چې بده کې دا کل ته ونه لګي نو دې نه معنی دا چې انسان لم يقم ته وګورئ چې ټول افراد د انسان نه دی ولاړ ټول افراد د انسان نه دی ول درینه لول دا معنی ده خو کله انسان سره دا کلو ولا کومه نو بیا به معنی څه شي چې هر فرد د انسان ولاړ نه لري چې انسان لم يقم یوازې وېما نو بدی کې دا د جمله افراد د نفي ده یعنی دا نفي شمول ده سلب عموم ده خو عمومي سلب نه ده نو چې انسان لم يقم زه وېما نو بدی کې صرف د هر د ټول افراد نفي ده خو که سره کلو ملګری کما نو د هر فرد د بنفي وشي نو نه معنی وب پیدا شي واذا كان انسان ويكل انسان لم يقم بدون كل بغير ذا كلنا نو معناه معنی دا نفي القيام عن جمله الافراد نفي کېدل قيام د ټول افرادنا لا عن كل فرد نه هر فرد فلو كان بعد دخول كل ايضا معناه كذلك وکچر دا کل په داخل شو دا غي ورستو بیا هم دغه معنی نو بیا خدای د تاکید د پاره سود تاسیس د پاره نشو الګه پوه شو به معنی چې انسان لم يقم دا چې کل کله سره کل نه لګیدل نو دا نفي د ټول افرادونه کوي نفي ټول افراد انسان نه دی ولاړ پوه شوي او کله سره کل ولګېدو نو بیا هر فرد انسان چې رنده ولاړو نه دی نه معنا او كذلك كل لتاكيد المعنى دا كل بیا راځي د پاره تاکید د معنا اول فيجب ان واجب دي ان يحمل جدا حمل کړي على نفي الحكم عن كل فرد چې بنفي د حکم د هر فرد نه ليكون كل د پاره چې شي دا کل لتاسيس معنى اخر د نوې معنی د تاسیس لپاره ترجیحا للتاسيس على التاکید چې تاسیس د تاکید راشي پتا د تاسیس چې دا ترجیح راځي شي په تاکید باندې الګه پوښتنه دی باندې ها نو دا انسان لم يقوم دغه کړه وسه و اما في سوره التاخير په سوره التاخير کې ماته لول غره په یاد باندې لم يقوم انسان دوه نو دلته کې دا لم يقوم انسان کدا کله ته لم يقوم انسان دوه نو پدې کې دا انسان نکره دا او نکره تحت النفي واقع د عموم پیدا ورکه د عموم پیدا ورکه کنه خو چې کله د دې سره دا کلو ملګری شي او د سوی لم يقوم كل انسان نو بیا هم دا عموم پیدا ورکه د ټول افراد نه پیدا ورکه نه په هر فرد نه کوي نو کدا کل وسره ورستو ذکر کوي او کنه ذکر کوي نو دا چې نه یو معنی ور کوي تاکید پکې راځي تاسیس پکې راځي الکه تاسو پوه شئ به باندې انسان لم يقم کبدی کې تدا کلو ته مرګره کې نو معنی بدلای انسان لم يقم لاول د ټول افراد نه نفیدا او کته کل انسان لم يقم نو بیا به هر فرد نه نفي کیا لم يقم انسان نو هم د ټول افراد نه نفیدا او کلم يقم كل انسان نو هم د ټول افراد نه نفیدا الګه پوه شئ به باندې نو د تاخير په صورت کې د تاخير په صورت کې تاکید راځي تاسیس راځي او دا تقدیم په صورت کې تاسیس راځي تاکید نه راځي ندی ودینه تقدیم د مسلم لې چې مصور بالکل وندا راجح ده الګه پوه شئ وسګوره و اما في سوره التاخير فلان قولنا لم يقم انسان سالبه مهمله دا سالبه مهمله ده لا سالبه مهمله ولدا ولا سوره فيها پدې کې سور نشته علم يقوم انسان کې سور شته کله او بعضو پکشته والسالبه المهمله في قوه السالبه الكليه او سالبه مهمله فقوه سالبه کلیه کې ده سالبه کلیه نه پیژنم کنه یاره نفي د معمول د موضوع د ټولو افراد نشي نفي د محمول ها المقتضيه چې تقاضا لري ان لنفي كل عن كل فرد چې تقاضا کوي د نفي د هر فرد نه لا شيء من الانسان بقائم يعني هیڅ یو څه د انسان نه قائمو
ولما كان هذا مخالفا لما عندهم وکله چې دا مخالفو دا خبره چې سالبه مهمله په قوت سالبه کلیه کې ده من ان المهمله چې مهمله په قوت جزئیه کې ده نبینه بقوله لورود موضوعها د وجه د راوړو د موضوعنا د راوړو د موضوع د مهملینه په سیاق النفي په سیاق د نفي کې نګور نه کېره چې کله تحت النفي واقع شي په سیاق د نفي کې واقع شي نه څه پیدا ورکړي دا عموم حال کونه نکرتن په داسې حال کې چې دا نکری غیر مصدره بكل بلفظ کل چې نوی د مخه تراغله لفظ کلو فانه يفيد نفس الحكم عن كل فرد دا فائدہ ورکړي د نفي د حکم د هر فرد نه واذا كان لم يقم انسان ولم يقم انسان بدون كل معنى نفي القيام عن كل فرد وكي لم يقم انسان بغیر د كل ذکر کې نو هم نفي د هر فرد نه فلو كان بعد دخول كل كتشير دخول د كل ايضا كذلك دغه رنګ نو كان كل لتاكيد المعنى الاول نو دا كل به د عبارت د تاکید د معنی اول شي فيجب واجب دي ان يحمل على نفي القيام چې حمل کړی شي دا نفي د قیام د ټولو افراد نه ليكون كل لتاسيس معنى اخر د پاره د دې چې دا کل شي د پاره د تاسیس د معنی اخر د پاره لکه پوه شوي وذلك دا لان لفظه كل في هذا المقام ذکر لفظه كله په دې مقام کې لا يفيد دا فائدہ نه الا احد هذه المعنى معنیين مگر د دې دوه معنو فعند انتفاء احدهما کله چې په دې دوه کې یو منتفش ولا یعنی نفي د قیام د هر فرد نه ولا يثبت الاخر ضرورتا نه دا بل ضرورتا ثابتي کې چې هغه نفي د ټولو افراد نه وای حاصل څه شوې دومره دی وکړه ما کړه ما اسانه خبره مونږ ته چې زه پوښم و ان التقديم بدون كل چې تقدیم بغیر د کل نه دا راځي د سلب عموم د پاره او د نفي شمول د پاره والتاخير لعموم السلب او تاخير راځي د عموم السلب د پاره او د شمول نفي د پاره فعند دخول كل ويبكل په داخله دوه معنی يجب واجب دي ان يعكس هذا چې دا الټ کړی شي ليكون كل للتاسيس الراجح الا للتاكيد المرجوح د پاره دی چې دا کل د تاسیس راجح د پاره چې نه د تاکید مرجوح د پاره لکه پوه شو به معنی نو دغه اسانه خبره ده چې را کل مخ کې نو بدیږي د تاسیس معنی پیدا کیږي او کل رسو کې نو بدیږي تاکید معنی پیدا کیږي او تاسیس والا معنی چې دا اولاد د دې وجنه کم مسند له چې راځي سره کلو راغلی او مسند چې د دې په حرف نفي سره مقرون وي نه دا مقدم کول واجب دي د پاره د چې ترجیح د تاکید را نشي په تاسیس باندې وس علامه ابن مالک رحمت الله علیه چې دا ځان وکړو کنه نو علامه تفتزانی رحمت الله علیه ورته فرمای چې ستا په خبرو کې یو درې اعتراضات دي ان شاء الله سبا وایي الګه پوه شو به